أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله أحسنكم يا شيخ. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ما شاء الله ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب
بار ملګری پروګرام لراغلی موږ جواب راکړي نعره تکبیر نعره تکبیر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما القرية اللي قلت شافتها بعد سنة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا
کې او زمونږ دا پسمانده غریب علاقه د مصر قرا د تنزانیا قرا د کراچۍ او د دې تراجي مونږ د الله تعالی د کتاب د قران حکیم تلاوت کوي نو ټول به شوق سره اورو په ادب به اورو څنګه چې د قران حکیم د تلاوت د اوریدو آداب دي په هغه انداز به اورو اکثر ملګری شاته ګوري ټیک ده ګرمي ده خو که تاسو دعا وکړئ انشاءالله چې بل محفلي دې کې به انتظام دا اوس پټې مونږ عاجزي کړی بره پلستر نشته دې کې مقیم طالبان دي مونږ سره کلیوال طالبان دي دا مدرسه په چانده باندې دې حد ته رارسېدلې ستاسو تعاون و ستاسو چانده وه او ستاسو هغه اخلاص و الحمدلله هم د دې مدرسې طالب العلم بعضې خلک دعوې کوي بعضې خلک هسې وایي زه الحمدلله ثبوت سره وایم زمونږ قاري احمد اوکاشا ضلعي مقابله الحمدلله په 1 نمبر باندې پاس کړې ده بیا صوبایي مقابله په فست پوزیشن پاس کړې ده بیا الحمدلله قومي چې کومه مقابله وه هم د دې مدرسې طالب العلم دی الحمدلله سابقه طالب و اوس ډېر مایناز بهترین قاري دی چې بین الاقوامي عالمي محافلو کې اوس تلاوت کوي قومي چې کومه مقابله وه الحمدلله زمونږ شاګرد دی بچیم دی زمونږ کشر دی زمونږ پې فخر دی او د شرپا او د چارسري د پښتنو پې فخر دی الحمدلله د قومي چې کومه مقابله وه پاسې کړه اوس یوه دعا به ورته بله کوئ انشاءالله دوو ملکونو ته به سرکاري شته باندې ځي که خیري چې هلته که ملیشیا ته لاړل که سعودي ته لاړل هلته به د ډېرو غټو ملکونو بیا مقابله وي چې الله تعالی په هغې کې زموږ پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا بیا چارسده او بیا دې شرپاو ته الله تعالی عزت ورکړي زما ورونو ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده تاسو په قرآن ماین د مصر قرات تاسو نه را روان دي نو ادب به کوو که نه به کوو لکه نو په ادب باندې به د هغې تلاوت اورئ الله مو ډېر خوشحاله کړه مختصر تلاوت دپاره قاري محمد جواد ډېر بهترین تلاوت کوي همدا هم زموږ د شرپاو دی او زمونږ شاګرد هم دی کشر دی او ډېر ښکلی تلاوت کوي هغې ته دعوت ورکوم قاري عبدالرحمن صاحب دې وړاندې راشي لږ 2 منټه 3 منټه تلاوت دې وکړي او انشاءالله هغې پسې به قرآن کرام هغه به راغلي بیا به تلاوت کوي او هغې پسې به دعا کېږي الله مو ډېر خوشحاله کړي بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لنكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين وتالله لنكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
نبيهم هذا